د امن په یو معاهده کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرکت. عربو کې د جنگونو سلسله د یوې اوږدې مودې نه جاري وه، خو چې کله د حرب الفجار واقعه وشوه چې پرون د کم تذکره وشوه، د هغې نه وروسته د بعضې خلکو طبیعتونو کې دا خبره پیدا شوه چې یاره داسې اقدامات پکار دي چې د جنگ مخه ونیول شي او د قتل او د غارتګرۍ انسداد وشي او داسې معاهده وشي لکه فضل ابن فضاله او فضل ابن وداعه او فضیل ابن حارث چې څنګه معاهده مرتبه کړې وه، او د هغوی د نومونو د وجې نه په حلف الفضول سره دا معاهده مسما وه. زبیر ابن عبدالمطلب حلف الفضول په ډېرو شعرونو کې یاده کړې ده او د هغې تذکره یې کړې ده. د شوال په میاشت کې دا جنگ وشو د قیس او د بنو قیس او د قریشو قبیلې په منځ کې، او ذوالقعدې کې د حلف الفضول سلسله بیا شروع شوه او د دې د ټولو نه لوی محرک زبیر ابن عبدالمطلب و. هغوی د بنو هاشم قبیله او د بنو تیم قبیله د قریشو دا خاندانونه د یو مشهور شخصیت او مهمان نواز او سخی سړي عبدالله ابن جدعان په کور کې راجمع کړه. عبدالله ابن جدعان ډیر یو سخی سړی و او د ده یو غټ دیګ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه به کله کله د ګرمۍ په وخت کې د عبدالله ابن جدعان د دې لوی دیګ سوري ته ودرېدمه، دومره لوی دیګ و. عبدالله ابن جدعان په رشته کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها تربور کېده. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها یو ځلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې عبدالله ابن جدعان ته به خدای بخښنه کړي، خو ډېر سخي سړی او که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغې جود او سخا هغه ته هېڅ پیدم نه ده کړې. ولې؟ ځکه د کلم داسې نه دی ویلي چې رب اغفر لی خطیئتي یوم الدین، خدای د قیامت پر ورځ زما ګناهونه وبخي. خدای ته کله رجوع نه ده کړې، نو صرف سخا خو پیدا نه کوي چې ایمان نه. نو کله چې د عبدالله ابن جدعان کره دا خلق را جمع شو، نو دی په دې خبرې باندې معاهده وکړه او ټولو اتفاق وکړه چې د مظلوم حمایت بکو او د ظالم مخ بنیسو. اگر که مظلوم زمنګ د قبیله او که د بلې قبیله او که د هر خاندان سړی، خو مظلوم به مظلومیت ته نه پرېږدو او د ظالم لاسونه به بندو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی امن په دې معاهده کې شریکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په دې معاهده کې شریکم او د دې په مقابله کې کسرو خان ما ته څوک راکړي نو زه به هغه غوره نه کم. او که د اسلام نه وروسته هم داسې معاهدې وشي چې په هغې کې خلکو ته خیر او د مظلوم د حمایت او د مدد مجلسونه یې نو زه به پکې شرکت کوم. دا خو هغه امن د معاهدو سره او د مظلوم د حمایت سره د نبوت نه وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوق او محبت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تجارت مشغولتیا، ځوانۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تجارت کې مشغولو. په ټوله مکه مکرمه کې د خطاب د به خلکو خطاب د صادق او د امین کو. په وعده کې رښتینی او په امانتونو کې وفادار او امینو. ټولو خلکو به دته صادق او امین ویلی.
په ټوله مکه کې د ده نه زیات حلیم او بردباره نه و، د ده نه زیات شریف څوک نه و، د ده نه زیات امین څوک نه و، او د ده نه زیات د پحث او د بې حیا خبرو نه لرې سړی بل څوک نه و. نو د هر چا به دا خوښه وه چې د سره تجارت کې شرکت وکړي. عبدالله ابن صاحب وایي چې د جاهلیت زمانه کې د اسلام نه وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو تجارت کې زه شریکوم. بیا چې کله مدینه منورې ته حاضر شوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، نو ما ته یې وویلې زه دې وپېژندم چې تجارت کې سره ملګري وو پخوا. وی ما ورته ویلې آو ته خو زما شریک تجارت وي او ته په تجارت کې ډیر بهترین سړی وي، ولې ځکه نه به دې خبره وروسته کوله، چا سره به دې هسې وعدې نه کولې او تجارت کې به دې جګړې نه کولې. نو دا د تاجر ښه صفتونه وي چې په خپل میعاد ولاړې پیسې کاروبار لیټ کوي نه، او دویم دا دی چې جګړې نه کوي. بل په وعده کې وفاداری د تاجر ښه صفت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې هم دا صفت و. د ابو داود شریف روایت دی د عبدالله ابن ابي الحمصا داغه نه روایت دی چې د نبوت نه مخکې مې یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یوه معامله شوې وه. زما په ذمه څه ورکول و ده ته، نو ما ورته خبره وکړه چې زه کور ته ځم بیرته راځم ته ودرېږه. نو زه چې کور ته لاړم قدرتي طور دا خبره ما نه هیره شوه، با 3 ورځو پورې رانه هیره وه. 3 ورځې وروسته را یاده شوه چې ما خو د محمد صلی الله علیه وسلم سره وعده کړې ده. فورا مې رامنډه کړه 3 ورځې وروسته چې راغلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ځای ولاړ دی. صرف دومره راته وویلې چې ما ته دې تکلیف راکړه، دا 3 ورځو نه مې ستا انتظار کوه. دا په وعده کې څومره انتهایی زیاته وفاداري ده. دا د ابو داود شریف روایت دی. نو داسې امین سړی په تجارت کې خلک پې څومره اعتماد کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چیلۍ سرول، چیلۍ هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولیدي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ یو ځلې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې قربان تا چیلۍ سره ولیدي؟ هغه ویلې آو داسې نبی نه دی تیر شوی چې هغه چیلۍ نه یې سره ولي، هر نبي چیلۍ سره ولیدي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې نبی نه دی تیر شوی چې هغه چیلۍ نه یې سره ولي. صحابه و عرض وکړه قربان تام چیلۍ سره ولیدي؟ ده وفرمایل آو مام سره ولیدي، د مکې والاو چیلۍ په 100 قیراتونو به مې سره ولي. بخاري شریف کتاب الاجاره کې دا حدیث شریف دی. نو دا چیلۍ سرول دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کارو. او په ماشومتوب کې خو به د بیبي حلیمې د وړو بچو سره چې د ده رضایي ورونه او د هغې سره به د حلیمې بیبي چیلۍ سرولي. نو دا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای موسی علیه السلام هم چیلۍ سرولي دي او ما هم چیلۍ سرولي. پیغمبران چیلۍ سرئ د نبوت نه وړاندې. د دې څه وجه ده؟ حکمت پکې څه دی او نکته؟ د غویانو د اوښانو سرول دا اسانه کار دی او د چیلیو سرول ډیر ګران کار دی، ځکه یوه درنه په یوه ونه وخیږي او یوه د غر په یوه حصه منډه کې ټولې را یو ځای ته کول بلا ګران کار دی. نو انبیاء کرامو ته اول چې کوم دی دا تعلیم ورکړل شوی د الله د طرف او دا تربیت چې دوی ته یوه غټه غلبانی د غټې رمې سرول د دوی په غاړه دي چې هغه د امت اصلاح ده او د انسانیت اصلاح ده. د انسانیت د اصلاح نه
مخکې الله تعالی دوی په دې کار باندې مقرر کی چې دوی کې برداشت او صبر پیدا شي. حضرت موسی علیه السلام بارک راځي چې د چیلۍ سره ولې لس کاله د شعیب علیه السلام چیلۍ سره ولید. تاسو قرآن کې واقعه اورېدلې ده که نه؟ د یوه چیلۍ ته یو ځلې ته منډې کړې او دی ورپسې دی او هغه ته مخکې روانه ده. ډېر یې ستړی که، ډېر زیات یې ستړی که. چیلۍ راونیوله او سینې سره را نږدې کړه، ورته خدای دې تا ښه کي، زه دې هم ستړی کړم او ځان دې هم ستړی که. تاسې پې پوه شئ، دا د پیغمبرانو هغه شفقت دی. نه دی کې شفقت پیدا شي او د امت یو لویه ذمهواري دوی ته ورپسر کېږي او ورسپارل کېږي. نو د دې نه وړاندې پې الله جل شانه دا کار کوي چې د دې سره د تربیت سوچ پیدا شي او د هغې تربیت چل زده کړي. د دې وجې نه تمامو انبیاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق د نبوت نه وړاندې چیلۍ سره ولیدي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم سفر شام ته او د بیبي خدیجې